احرام وتړي هغه د فرضیات سو دي د حج او بیا د حج څو قسمونه دي پر هغه هم خبره. مولانا صاحب دوم پوښتنه زما دا ده چې حج لکه څنګه چې تاول چې حج وایي و چې شته اوس حج ته د دې ځای په یو جاز کې کوم حاجیان چې دي هغه کښېني هلته سعودي عرب ته ورسېږي د اغاز سره حج طریقه کار څه دی د اغاز سره چونکې زما د سوال مقصد صرف په دې دا دی چې اکثر خلک غلطیانې کوي که نه د هغه سره د حج متاثره شي غلطیانو له وجې نو هغه کومه داسې طریقه ده چې مثال د دې ځای څخه اغاز کول پکار دی کوم شیان کول پکار دی او کوم شیان کول نه دي پکار. بالکل اوله غټه خبره خدا ده حج انسان د حج اراده وکړه ګوره د حج دپاره انسان زموږ مسلمانان چې کوم دي د هغو ماشاءالله د ایمان مضبوطي او ډېره ښایسته لوړه جذبه لري د خپل ښایسته رب سره حج چې کوم دی هغه یو عاشقانه عبادت دی ډېر یو عجبه د دې یو عجبه روحانیت دی یو ډېر عجبه د دې عاشقانه عبادت دی حج چې کوم دی دا زموږ انسانان چې کوم دي هغه د دې لپاره ډېر غټ رقم جمع کړي بیا روان سي د حج په اراده باندې کله چې روان سو د حج څو قسمونه دي اول به ته د خپل علما کرام څخه دا معلومه یو حج افراد دی یو حج تمتع دی یو حج قران دی صحیح سلو بیا اوس کوم درې په دې کې دا درې قسمونه دي درې معنا چې درې حجو حج افراد راځم حج افراد دی ته وایي چې یو کس روان سي هغه حج افراد کوي حج افراد هغه ته وایي چې په دا کې دی عمره نه ورسره کوي خالي حج کوي. حج تمتع هغه ته وایي چې حج او عمره دواړه کوي مګر په مابین کې فاصله وي دی چې کله ولاړ سي دورې ورسېږي دی عمره وکړي بیا احرام خلاص کړي بیا آزاد ګرځي یعنی د احرام پایبندیان چې کوم دغه پر ده باندې نه وي مخته چې کوم دی په هغه کې بیا دی داسې کوي چې کله د حج شپې راغلې بیا احرام وتړي. دریم قسم چې کوم دی هغه حج قران دی حج قران هغه ته وایي چې هغه حج او عمره دواړه قران معنا ملاوېدل حج او عمره چې کوم دی هغه دواړه سره ملاو کی کله چې دی هغه سره ملاو کړ یعنی په شروع کې چې دی روان سول پر ایرپورټ باندې دی احرام په ایرپورټ کې دی احرام وتړي او دغه بعد چې دی روان سول کله چې پر لارې دی تقریبا میقات چې شروع کیږي د کوم حدود دی کله چې میقات شروع کیږي دغه ټیم کې د مسافر چې کوم هغه په جاز کې دی احرام الریډي تړلی په کراچي کې یا په کوټه کې کوم ایرپورټ سديځي کله چې دی احرام تړلی میقات د حدود چې کله شروع سول په هغه وخت کې دی بیا د حج او د عمرې د قران کې چې کوم دی د حج او د عمرې د دواړو نیت او اراده وکړي. اوس موږ په ځین دا سوال اکلل سي چې کوم په دې درو کې کوم یو ډیر شه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندگی کې یو حج کړی دی په هغه کې هم حج قران کړی دی حج قران لږ الته یو څه تکلیف لري مګر ثواب ډیر دی. امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه کوم دی دا هغه پنيس چې کوم دی په دې درو حجو کې حج قران امام صاحب خوش کړی دی فضیلت زیات لري.